بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، زه یم اکرام الله صدیقی او دا ټیم کې تاسو چې د نیوز ګورئ. قدرمندو، د پی ډی ایم متفقه امیدوار امین ولی خان راغلی دی دوابې سایډ ته. دوابې نن وزټ کړله، کوڅه په کوڅه ډور ټو ډور وګرځېدو او دغه خلکو سره ملو شو. په دغه اړه باندې به د امین ولی صاحب نه تپوس کوو چې څومره پورې د دوابې نه هغوی متفق شو دلته کې را روان الیکشن په NH24 باندې چې کوم الیکشن دی. ټول مخکې په خیر راغلی وای دوسته جي. ډېره مهرباني رور، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. صدر صاحب، تاسو چې کوم دلته کې وزټ وکړو د دوابې سایډ ته راغلی وای، تاسو ډور ټو ډور وګرځېدئ، خلکو سره ملو شولې، د الیکشن کې څومره پورې دغه برداشت مطمئن شو سر؟ دواوه خو زما د نظریې یو تاریخي کلی دی جی سر، او د دواوې دا مشران انشاءالله چې دی او د دې دا منتقلي وي، نو دا خو هغه کلي دي چې موږ پې فخر کوو. جی سر. څنګه چې په اشنغر کې مثال دواوه شوه، منیخیله شوه، دا تاریخي کلي دي. د خاورې د دنیا خدای خدمتګار ځای کولی دي او هغه تسلسل تر دې وخت پورې دی. زه ټول عمر الحمدلله دې کلو ماله ډېر عزت را کړی دی. خو دې ځل فضا جدا ده، دې ځل د اتحاد د اتفاق چې کوم پښتنو کړی دی او هغه بیا په اشنغر کې الحمدلله داسې قامي اتحاد ښکاري. د اشنغر ټول قام په دې اتفاق کړی دی انشاءالله چې دا د کم بار نه چې کوم امیدوار راځي دا موږ نه منو. زه چې کوم حالات وینم امید دره به دی انشاءالله چې ګټه به زموږ د ټولو وي انشاءالله. سر سر دغه کوم تیر شوي حکومتونه چې اوس تاسو چې کوم الیکشن ته ولاړ یې، که چېرې تاسو دا الیکشن وګټو، ټیم هم کم دی، وخت هم تاسو سره کم دی، څه قربانۍ د دغه خلکو دپاره تاسو راوړلی شئ؟ یاره ستا خبره ډېره ټیک ده، خو چې سوچ ورته وکړې نو موږ هم خپل څادر نیولی یو. بلکل جی. یو سړی وي ډوبېده، یو ماشوم یو ورتنګلي دي، خلکو هغه اوچت کړی دی، خلکو لاسونه پړقول، هغه وی هر څه ټیک ده، خو ما ته ده ووایه چې دا دیکه چا را کړی وه. نو موږ خو په هغه کیسه کې روان یو، زموږ خو بله لار نشته. د دې خاورې نمایندګي کول دي او هغه به هر ځل چې میدان لګي کوو به. بلکل تاسو ټیک وایې، وخت ما سره کم دی، خو انشاءالله چې اراده مې ټیکي نو هغه تېرو خو اړو اراده نه وه، نو د خدمت چې اراده مې په دې کم وخت کې به انشاءالله زه ډېر څه وښیم انشاءالله. سر د پی ډي ایم په حواله باندې څه وایې؟ تاسو ډور ټو ډور وګرځئ، د پی ډي ایم نه متفق یې تاسو چې تاسو سره به کلک لاس درکړي؟ زه د پی ډي ایم نم او د پیپلز پارټۍ نم د ټولو نه مطمئن یم. دا زمونږ د ټولو د شریک حیا ده، کو هغه جے یو آی ده، کو هغه عوامي نیشنل پارټي ده، کو هغه قومي وطن پارټي ده، کو هغه مسلم لیگ ده او کو هغه پیپلز پارټي ده. کیدای شي دې وخت کې منافقین ای، خو هره پارټۍ والا به خپل منافقینو سره په خپله طریقه خبره کوي. انشاءالله نور زه داسې څه نه ینم. ټول ما چې درته څنګه ووایي یو اتفاق دی، یو اتحاد دی او هر سړی راوتی دی په دې اراده چې دا فتنې نه به ځان را خلاصو انشاءالله. سر که څه میسج د ینګ کول لپاره ستاسو طرف نه؟ نو زه به ټولو ته دا وایم، ځوانانو ته هم، مشرانو ته هم، خپلو میندو خویندو ته هم، زما کتونکو ټولو ته، چې دا وخت د پښتو دپاره دا یو الیکشن نه دی، دا زموږ د تاریخ او د راروان مستقبل یو جنگ دی. دې جنگ کې د ټول پښتانه یو موټی شي، راودي ځي خپل قام او په خپله خاورې په خپل بچي د ننګ وکړي چې زه د دې قام د دې خاورې د دې اشنغر زیږېدلی بچی یم. زما پلار نیکه قر نیکه د ټولې اشنغر ته معلوم دي موږ چې څونه عمر تیر کړی دی په دې اشنغر کې هم تیر کړی دی او چې څونه تیرو انشاءالله په دې اشنغر کې به تیرو. ما په ټول عمر غیرت کړی دی، ما سره به غیرت کوئ انشاءالله او په شریکه به دا ملایان صاحبان ورته فتنه وایي، زه ورته ګند وایم، په شریکه به دا ګند انشاءالله ډیران ته رسو.